أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. دلتنا شروع سورة الصف. او دین مخکې سورت کې سورة الممتحنه کې هغه کې زجر په افشا د راز باندې چې راز بنه راښکاره کړي، او دې سورت کې زجر دی په دې باندې چې مسلمانانو یو خبره وکړي نو بیا پې عمل کوي. داسې نه ده چې خبره وکړي چې یاره زما خواهش دا دی زه به دا چل کوم او دغه به کوم هغه به کوم د دین مطابق کاري او اول لا پې ووایي خو بیا وروسته پې عمل نه کوي. نو په دې کې زجر دی په هغه خلکو رټنه ده چې کوم خلک خبره کوي چې دا مثال په طور نفل به روزانه 2 رکعته کوم یا به دا کوم یا به دا کوم او بیا هغه کار نه کوي، نه یې ته رټنه. د صورت کې لږه خبره اوږده ده په دې مسله کې چې آیا یو کس په کم خبره باندې عمل نه وي دې چاته دعوت ورکولی شي که نه. دې کې لږه خبره شته خو چونکې ګرمي ده دا تقاضا د دې نه کوي نو مختصرا به پرې راشو. شان نزول د صورت بس داسې دی چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه څه صحابه هغې ناست او خپلو کې وی چې یاره د جهاد څه خبرې کولې، بیا چې کله د جهاد آیاتونه راغلل نو دې لږ داسې اړه ورته نه و. الله رب العزت دا آیاتونه را نازل کړه چې اولم جهاد وغوښته او بیا چې دې اوس مړه نه کېږي نو یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تاسو ولې دې خوا ما ته توجه مکمله ساتئ، موږ ځان له هغه خبره اړه کړی نو تاسو هغه خبره ولې کوئ چې بیا پې عمل نه کوئ؟ تاسو ولې داسې کوئ؟ داسې مه کوئ مسلمانان. یا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نور څه صحابه یادوي چې هغې داسې څه کار کو څه عمل اول وی چې دا به کو بیا یې وروستو هغه نه کو، ورته چې دا څه کوي الله وایي چې کومه خبره وکړې بیا په هغې عمل کوي. الله فرمایي سبحا تسبیح بیانوي لله الله رب العزت لرا ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وهو العزیز و دغه الله تعالی غالب دی الحکیم او حکمت والا دی. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لم تقولون تاسو ولی وایې ما هغه څه لا تفعلون چې تاسو یې کوئ نه. نو دا هر مسلمان ته شامل دی او خصوصا هغه کس ته چې کوم واعظ او نصیحت کوي نو دله پکار دا دی چې خبره کوي چې په هغې باندې عمل وي. الله دې توفیق راکړي. په شپه د معراج باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما داسې خلک ولیدل چې د هغې شونډې به په کینچو باندې پرې کولی شي یا واخلي چې کله به یو طرف پرې کولی شو نو بل طرف به ټیکو او چې بیا بل پرې کولی شو نو بل به ټیکو. دا د دې عذاب مسلسل. نو ما تپوس وکړه چې دا کم خلک دي دا ستا د امت هغه واعظان دي چې کوم خبره خو به یې کوله خو خپله به پې عمل نو. الله هم دې دغې نه وباسي، الله هم دې دغې نه وساتي. یوه شو. دکه شان د جهنم په منځ کې به مسلمانان بعضې خلک وویني هغې ته به وایي چې وی ستاسو د وجې خو مونږ چې دی جنت ته راغلي تاسو به راته لاره ښولو او په هغه لار مونږ تلي او نن هم جنت دی نو تاسو ولې جهنم ته راغلي؟ دوی ورته وایي چې خو خلاصه خبره ده تاسو ته به مې خپله پې عمل نو. الله مې دا حالت نه بچي. دا خو یوه مسله شوه. نو د دې نه دا معلومه شوه چې خبره کوې نو عمل پې ضروري دی. دا یوه مسله ختمه شوه دا ذهن کې کېنه. دویم نمبر مسله دا ده چې په یو خبره د عمل نه وي نو هغه وړاندې کولی شي که نه، واعظ او نصیحت بیا کولی شي او که نه.
عمر ته وی واقعات هم پکې زیات دي او حدیث پکې زیات دي، مسله اوږده ده خو الله پاک دې خیر بجلی والا له عمر کې. نو خبره داسې ده، مختصره خبره دا ده چې کله ستا په یو خبره باندې عمل نه وي، په یو مسله عمل نه وي، بیا به هم وړاندې کې. کم کس چې علم کړی وي او د ده نه خطا وشي نو ده ته 2 سزاګانې ملایږي د عام بنده په ځای باندې. خو دغه بنده ته چې خدای بخښنه کوي نو بیا ورته خطاګانې هم 2 معاف کوي. دویمه نمبر خبره دا ده، حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما په یو خبره باندې عمل نه نو آیا دا خبره زه بل چاته وکم؟ هغې ورته ویږه. امام غزالی رحمه الله دکه شان نورو مختلفو ګڼو علماء کرامو دا فتاوی خواستم دا فتوا ده، بس هغې کې خو بله خبر نه، فتوا کې خو دا دي، فتوا کې خو نشته، دا د باب التقوا کې لګیم، ورنه باب الفتوا دا ده چې ته په غلط کار څوک ووینې خدای شته ستا پې عمل وي یا نه وي، بس هغه به منې کې، هغه ځان نه خبر. امام غزالی صاحب تر دې پورې لیکي چې یو کس د یو زنانه سره زنا کوله، هغې ته وایي چې مخ ته پټ که په دې کې تاسې اختیار دی، زنا کې خو زه جبر او زیاتي کوم، خدای کې تاسې اختیار دی، نو بیا هم د دغې ګناه نه ځان دغه صوفیا دي د هغه یو دغه. خو بیا خبره په دې کې دا ده چې کم کس په خبره عمل نه نو بیا هم د اواز او نصیحت به کوي، دا خبره به وړاندې رسوي، دا پروګرام به وړاندې رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی، وایي کله ناکله الله رب العزت د دې اسلام حفاظت او تایید دا په یو فاسق انسان سره کوي. بل حدیث کې د کشان د ابواللیث سمرقندي رحمه الله په تنبیه الغافلین کې لیکلي دي، فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله هغه وایي د کله نه دا یو د هغه خپل زمانې یو خبره کوي، وایي یاره کله نه چې دا ریاکار مړ شوي دي نو د خیر ښېګړې کارونه هم نشته. څوک وایي؟ فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله، وړوکی انسان نه دی، د علماو په میدان کې بیا د هغه د معلومات ته وکړه چې څنګه د حدیثو میدان کې څنګه سړی و، بیا د فقې په میدان کې. نو هغه وایي چې د کله نه ریاکار مړه شوي دي نو اوس چې دی ګوره د خیر ښېګړې کارونه نشته. نو بیا یې جواب کوي چې ولې؟ وایي ریاکار اگر چې کار به د ریا دپاره کو چې ما ته څوک ښه سړی ووایي، خو بیا هم یو کار خو به یې سم کو که مسافرخانه به یې جوړوله، جومات به یې جوړو، چاله به یې 10 روپۍ ورکولې، بل څه به یې کول، کار خو سم نو چې هغه ریاکار مړه شوي دي نو هغه چې دی سم عمل هم بند شي. نو د دې وجې که ستا په اړه کې کله ناکله داسې څه راځي یا ستا په یو مسله باندې عمل نه وي نو خبره به بیا هم وړاندې رسې، خو پکار دا ده چې ستا پې عمل وي نو اثر یې ډېر ښه وي. الله دې راله توفیق راکړي چې ستا پې عمل وي نو اثر یې ډېر ښه وي. الله دې راله توفیق راکړي. نور کمزورۍ به په انسان کې وي، اورېدونکي کې به کله وي، کله به په ویونکي کې وي، کله به په عمل کې وي. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي. دغه مسله او دغه مې درته وکړه. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لم تقولون ولې تاسو وایئ ما هغه څه لا تفعلون چې تاسو یې کوئ نه، کبر مقتن ډېره ناخوښه شوه، ډېره بده ده، ډېره ګرانه ده، ډېره ناخوښه ده عند الله په نزد د الله تعالی، جرم صغیر کا جرم کبیر. استاد محترم مولانا عبدالرحمن صاحب کتاب لیکلی دی په عبید الله سندی رحمه الله، وی جرم صغیر کا جرم کبیر. کبر مقتن ډیره ناخوښه شوه عند الله په نزد الله تعالی ان دا خبره تقولو چې تاسو وایئ ما هغه څه لا تفعلون چې کوئ نه. ان الله اوس الله رب العزت مارتی دی صورت کې سر کې لګي خبرې وي، خو چونکې موږ په دغه باندې رالو نو مختصر نو په دې صورت کې خطابات دي، خطابونه دي 3 مؤمنانو ته، دکه شان واقعات دي پکې ځنې. الله فرمایي ان الله یقینا الله رب العزت یحب الذین خوښوي هغه کسانو لره یقاتلون چې دي جنګیږي فی سبیله په لار د الله تعالی کې، صفن سب تړلی شوي چې د الله په لار کې بندګان جنګیږي. نو دا چاته خوښ دي؟ الله رب العزت ته خوښ دي، تا ته ناخوښ دي او که تا ته هر څه دي. ته که په نوم باندې هر څه کې
ته چې دی نو کار یو کی او برید په بل تاوي کار یو کی برید په بل تاوي خاص کر د جهاد په میدان کې کار څوک کی او برید په بیا څوک تاوي نو د دې وجه وي ان الله یقینا الله رب العزت يحب الذين فهوی هغه کسانو لرا یقاتلون چې دی جنگیږي فی سبیلی په لار د الله تعالی کې صفن سب تړلی شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمون امت لا یعنی نور سيزونه د شرافت شته خو چې عزت راکړي شوی یو درې ته به تور خاص یاد کړی دي وې درې سيزونه باندې موږ له عزت راکړي شوی دي یو پکې دار جوړلت دي وی راګرځول شوی د ماته ټول ازمکه جمعات مسجدن ټول ازمکه راته جمعات ګرځو په ارزه کې په پوله باندې ولاړ د منځ ټیم برابر شالته لار کې سړک کې په هر ځای کې چې چاته تکلیف نه ودرېږي مونږ کاوه وی ټول ازمکه راته جمعات ګرځول شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس وبنشي استعمالولې نو دل سدي داغه د لپاره تیمم دي دا زما د امت خاصه او مخکې امت کې تیمم نو او بلکې په دې امت کې درته ابتدا کې ګوره چې په کوم سیس کې درته علم نه هغه به چې دی چاله به جواب نه ورکړي خلک ځان نه کلکلا جوړ کړي بس څوک ته مسلې د پوسو کې د دې مړه به زما ذهن دا و استاد ذهن د خدای پاک الله درته پوهه در نصیب کړي استاد ذهن به ډېر کیسې وي د اسلام ځان له پروګرام دی استاد ذهن به څه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي نو هغه چرته په یو ځای باندې قافله جهاد لوتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلې و هغه کې د یو صحابي په سر باندې ګټه را پریوتله سر ډیر زیات زخمی شو او اتفاقی کار د شپې په غسل وړي چې کله په غسل وړي نو د ساري د ملګرو ته وایي چې یار زما د پاره د تیمم گنجائش شته کنه په ما غسل وړي ابتدایي دور رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې موجود نه دي نو سو ملګرو ورته وی چې او سره پرم د تیمم گنجائش ته چې کوم زخمی په طریقو له سره پرشت او بعض ملګرو ورته چې نه دا خو غسل دا غسل ورته کې تیمم یو کار نه کوي هغه ولام چې ویلام بلا هو جوړ زخم دای د لاس وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم د کله راغله هغه ډیر زیات خپه شو ورته خپل ورور تاسو وایي تاسو د لاسه چې کله د خبرې علم نه نو جواب مګای وي تاسو کې چې خبره کوي قران مو فسادو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو خبره دارا او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وجعلت صفوفنا كصفوف الملائکه زمن یعنی زما د امت صفونه ګرځولي شوی دي په شان د صفونو د ملائکو د فرشتو د کشن صفونه د کشن په قیام په قرات په رکوع وغیرہ دې حالت کې ورنه تیر امتونو کې دا صفونه مګرو د کیسې نه وي که جهادونو هغه پراګاندا ولاړو او د کشن کچرتا د عبادتونو نو هغه مختلفو دا اوس باقي دشته غټلې ملې سو یو څوک څه वो दी उम्मत तदा खासा अल्लाह वर्गे ची एक हिसाब में कड़े हो गए महमूद व आयात कदे चा पसर ची दिन आगा ची द बगावत व तकब्बुर इंतहा तरसी और कुसु गरीब गुलाम वी आए बिल्कुल आजिज वी कपड़े मशली अल्लाह वी पयो सब की बोदरी के माता सब पशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई او دوا سبا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله ته ډیر زیات وخت دوا سبونه یو د مانزه سب او دویم د جهاد سب دا الله ته ډیر زیات وخت نو د مانزه سب هم نه ساته حدیث کې راځي وي تاسو د مانزه سب نه ساته که چېرته دې کې کوګوالي کوي نو تاسو زړونو کې به کوګوالي راځي صفن سب تړل شوی کانهم گویا کی دا بنیان یو دیوال دی مرصوص پکلی ټینګړې شوی دا داسې د مجاهدینو دا دیوال دی داسې دا قطار چې گویا دا داسې یو دیوال دی چې مضبوط وي مضبوط وي سیسه پیلای وي دیوال داسې وي چې مضبوط وي لکه پکلی سره بند کړی شوی پکلی سره کړی شوی بیا د تیر امتونو الله یو دوه خبرې کوي الله وی واذ قال موسی فهغه وخت چې ویل موسی علیه السلام د قومي قام خپل د یا قومي ای قوم زما لما تؤذونني تاسو ولې تکلیف راکوي ما دا وقد تعلمون حالان کې تاسو د علم دی انی رسول الله چې پیغمبر د الله تعالی الیکم تاسو ته رسول موسی علیه السلام د بنی اسرائیل په مختلف قسمه تکالیف ورکړو مختلف قسم
لکه ورته وی موسی علیه السلام ورته جهاد ته بار تیار شي او وعده ورسره شي چې په دوی مرز مازیګر به دا ستاسو قبضه کی د علاقه مالک وغیرہ دی ورته وی اذهب انت وربك فقاتلا تلل شو ستا خدای دې لړ شي ته وجنګيږه ان ها هنا قائدون موږ دلته ناسو تماشا کوو موږ څه ته کوو ها موږ څه ته کوو تلل شو ستا خدای دې لړ خیر نو تکلیف پیدا سی ورکونو د اغي د وادي الله رب العزت په اغزمه که حرام کړو سلويخ کاله په غزه کې وسات سلويخ کاله د غزه نه بیان شو پته ایس علاقه په حرام شو بار نشو دي علاقه سلويخ کاله الله پای نو د دې وجه ها د دې لاندې مفسرین لیکي چې الګه ته امتی نو پیغمبر له تکلیف نه ورکړي پیغمبر په سنتو ډیر سخت خپکیږي د سنتو خلاف ورزي باندې کې د اسلام خلاف ورزي باندې کې ته چې دې مرید نو د پیر خلاف ورزي باندې کې چې هغه درته کمالار خو له ځان نه بکول ګلان نه خپل لارې به کې نه راوځي تکلیف باندې ورکه ورنه دا سلسله په سلسله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم درس ته شاګرد نو استاد د تکلیف نه ورکه ته مقتدی نو حزبی حساب امام له تکلیف نه ورکه دیتا امامت صغرا و ادارس امامت کبرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اریو شي کې به احتیاط لما تؤذونني نو ورته وي تاسو ولې تکلیف را کوي ما تا وقت تعلمون حالانکه تاسو معلومه ده انی رسول الله چې رسول الله تعالی ام الیکم تاسو د فلما زاغو نو بس هر کله چې دی کاږه شو دا خبره نه منله الله وی کاږه شو نو ازاغ الله قلوبهم الله کاږه کړل زلون د دوی الله ول زلون کاږه کړل نو چې کوم کسه دغه د دې د آداب او خیال نه ساتي د دین د آداب او خیال نه ساتي ها د ولی خیال نه ساتي د بزرگ خیال نه ساتي د عالم چې عالم حق وي دغه خیال نه ساتي وګوره د اهل حدیثو کې یو هغه به امام ابو حنیفه رحمه الله پسې کنځلې کړې نو علامه غزنوی د دې لوی انسان هغه وی د دې کس نه به خدای په ایمان اخلي هغه څه وخت بس بیا قادیانی شو چا ورته سید دا څنګه خبره وا ان کوم کشف او کرامت هم نه مانی تا د کوم نه دا خبره وکړه هغه وی چې د کله امام صاحب ته کنځلې کول اختلاف زمون په خپل دی او امام چې کتاب کې خدا راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله وی حدیث قدسی دي چې څوک زما ولی سره هغه ته بدر دی تکلیف ورکړي نو هغه سره زما اعلان جنگ دی نو امام چې دشمن باندې حمله کوي نو چې دا کوم وخت سيزي هغه دی اخلي نو دته نه خدای پاک صدا څه وخت سيزي چې دنه بالي وی میوي چې د خدای پاک ایمان ډیر زیات وخت دنه به د ایمان خلاف سره کوي ځکه دې د خدای ولی پسې کنځلي نو احتیاط پکار دی ښا الله وی چې دی کاږه کړل ځانونه دی کاږه شنو ما ول زړونه کاږه کړل والله یقینا الله رب العزت لا يهدي هدایت نه کوي القوم الفاسقين قوم فاسق تا واذ قال عيسى وبهغه وقت چې ویل عيسى ابن مريم یا بني اسرائيل اے بني اسرائيل اني رسول الله یقینا ز پیغمبر د الله تعالی ام الیکم تاسو ته مصدقا تصدیق کوونکم لما د هغه بین یدیا چې وړاندې زمانه دی من التورات د تورات اے دا تورات چې ابن زه د دې پر تصدیق کوم زدان نه دا تورات زمون قانون دی باغی به عمل کوي ومبشرا او زیر در کوونکیم برسول په یو پیغمبر سره چې اخیری دی یاتی چې راتک بکوي من بعدی رست زمانہ اسمه چې نوم ده احمد دی صلی الله علیه وسلم نو لکه مور والله شیخ نوم احمد ایو یا په پرشتو کې نوم چې دی احمد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفسرین لیکي په پرشتو کې نوم سره احمد صلی الله علیه وسلم یا په اسمانونو غونډو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم احمد دی او په زمین باندې نوم محمد دی محمد ازتمی خواهم خدارا خدایا است عشق مصطفی را ومبشرا او زیر در کونکیم د رسول په داس پیغمبر سره چې اخیری دی یاتی چې راتک بکوي من بعد رست زمانہ اسمه احمد چې نوم دا احمد دی صلی الله علیه وسلم فلما جاءهم نو هر کله چې راغی دغه پیغمبر بالبینات په آیاتونو د قران سره په معجزات سره قالوا اول دی هذا سحر مبین دا هو سحر او جادو ښکارا دا دي سوی دا جادو
ښکاره ده. نو دا ګوره دا نه منلو کړو د عیسی علیه السلام هم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم. نو الله رب العزت دې موږ ته استقامت په اسلام رانصیب